अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना मुहम्मदा व हबीबना व शफीअना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सय्यदल मुरसलीन व खातमन नबीय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम अम्मा बाद जोशे जनू में हम भी कभी अपने आवेंगे, जोशे जनू में हम भी कभी अपने आवेंगे, मजनू बनेंगे हम तुम्हें लैला बनावेंगे। जोशे जनू में हम भी कभी अपने आवेंगे, मजनू बनेंगे हम तुम्हें लैला बनावेंगे। माशूक के रुतबे को माशर में कोई देखे, माशूक के रुतबे को माशर में कोई देखे, अल्लाह भी मजनू को लैला नजर आता है। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, बुत परस्ती दीन अहमद में कहीं आई नहीं, बुत परस्ती दीन अहमद में कहीं आई नहीं, इसलिए तस्वीर जानान हमने खिंचवाई नहीं। दरूद शरीफ हुआ है। सदर मुहतरम और ज़मा मुहतरम उलमा और मुहतरम वरुणो, नन खुदाय ता पता दा कि द खपलो मरगरो और स्तासु द शौक पे खातिर ज सुमर पे तकलीफ रागलम। यो मेहरबानी बकवाए चिनन जमा तकरीर बप आशिक और माशूके बांधी हुई,
زما تقریر به په نور څه نه وي، نورې خبرې مې درته ټولې په شپېته کاله کې خلاصې کړي. سنیان مې پېژندلي دي او شیعګان مې پېژندلي دي. دا دواړه ډلې اسې اړتو پړتو دي. ما پروسه کاله غالباً تاسو ته ویلي چې مونږه سنیان د ابوبکر صدیق نامه الو. نو بیا مې دام درته ویلي چې د ابوبکر صدیق لور چې بی بی عائشہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ودېده، نو داغه نکاح په اسمانونو کې خدای تړلې و. ا ډولای څنګه وا، جهیز څنګه و، ولیمه څنګه وا، دا اس نو اس. سنیانو حضراتو، نن ستاسو د ودونو د اسلام سره ټیډي پیسه تعلق نشته. ټیډي پیسه ستاسو ټول ودونه لعنت ته. په 5,000 روپۍ ورته موټر سجاوئ، چاله دې کې بسئ ما به ماما کې نوی نن په ډولۍ کې، او ورسره دوڼدوڼې هم ناستي مخکې. زه چې په مال دکان کې ناست یم او دا موټر را باندې تېر شي، نو ماله دا رایاد شي چې ما به ماما کې نوی نن په ډولۍ کې. بیا زمونږ یو اشنا دی، د هغه واده نو بینډ یې پرې راوستی و. ما ویل لکه دا دې څه ارامتوب کړی دی. ویلې مور مې ویل چې اخري زوی مې دی چې لږ ارمان پرې وباسم. وایي په دغه مور ته سټکوری شي. دغه زړې خدای په ګرنیټو لګوه. نن زړې چې څومره ورانی دي، اوس خو بله مزه جوړه شوه. د سړو پتلون ارتی او د جنکو پتلون سټایل دا پنډای پکې راوتی او پتلون سټایل پرتګ نن جنکو جوړ کړی دی او دغه ډیپو دی. دیخوا وګورئ، نن یو عظیمه کنجرخانه درته جوړیږي لګیا دی. دین پلازا دا به د ښځو عظیمه ډمخانه او کنجرخانه ای. که تاسو دا وایئ چې مونږ به د ابوبکر په نامه او د عمر په نامه خلاص شو، والله که خلاص شئ. اهل شیعه که دا وایي چې د امام حسین په نامه به مونږ خلاص شو، زما دې په خدای قسم وي که به خلاص شو. تاسو به هله خلاصېږئ چې ستاسو واده داسې وشي لکه په کربلا کې د علي اکبر واده چې شوی و. علي اکبر کړو ځان سنبال، د جنگ په لور ځي زړه مې نسکور ځي. ړومبی شپه د واده ده او سهار جنگ ته روان دی.
یزید سره علی اکبر کړو ځان سنبال د جنگ په لور ځي زړه مې نسکور ځي په سترګو ړوند شه چې څوک داسې شهزادګان وژني دا مظلومان وژني د علي اکبر واده په کربلا کې شوی د حضرت علی واده چې کېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغوښتو او کېنولو او په خپله یې ورته د بیبي فاطمې ایجاب او قبول وکړو او د ببرې شړی لوپټه ور په سر کړه او جنکو ته یې وی چې دا د حضرت علی کور ته بوځئ نه نو پاکستانه د کچنۍ زامنو نن د غریبو ودونه هم په شادي حالونو کې کیږي هغه ورځ یو واده شوی دی د ملکه الیزابت په سکول کې مال چا نکاله ملکه الیزابت راغلی وه که څه چلو د لندن نه زما یو اشنا دی د هغه ځای کې زه د جمعې په ورځ ناست وم او هغه ویل نن یو زبردست پروګرام دی مولانا صاحب اجازت وکړه چې دا وګورو مال ویې ګوره د ملکه الیزابت د لیډي ډیانې واده او جنګ یې په ټانګو کې روان په ټانګو که ستاسو واده ستاسو مړی ستاسو ژوندی دا په هغه طرز نه وي چې کوم طرز جناب محمد رسول الله ښودلی دی زما دې په خدای قسم وي چې د جنت بوی ونه ګورئ د جنت بوی خر بی د زوی واده بی کارډ به په انګریزۍ کې چاپ کړی کوي که نه کوي کوي که نه کوي کارډ یې په انګریزۍ کې چاپ کړی و د ملا د لور واده کارډ یې چاپ کړی چې راشئ چې لږه یې په دعاګانو رسخت کوي یو ملا ماته وی د لور د ماشومې کارډ مې درلېږلی و ته خو رانغې ما ورته ویل چې ماشومه وه ویل نه د 18 کاله وه مال هغه تکړه وه دوی په شرمونو شرمېږئ بې حیا او بې غیرته قومه تاسو د بارامي ډم د زمانې مسلمانان یی د بارامي ډم په موتی ماله کې زه اوسېدم بارامي یو ډم و ډېر ښایسته ډولکی به یې غږولو نو یو سړی و هغه مشکي و اب ورته ګډېدو زامنو ورته ویلې چې سړیتوب زده کړه دې ډولکي ته مه ګډېږه کنې وجنو دی هغه ویل ښه بچیه بیا نه ګډېږم توبه بیا نه ګډېږم د ولي په غاړه ناست دی مشک ډکوي بارامې شروع شو چې بارامې شروع شو نو دی ورته وایي چې نه ګډېږم درته زه زامنو منې کړی یم چې بیا یو ساعت تېر شو ویل نه ګډېږم که نه زامنو منې کړی یم که خیال وکړئ دې ډولکي کې کله کله هغه د بلبلې اچولو چال شروع کړي خو چې د بلبلې چال یې پکې شروع کړی دی نو دا مشک په ځمکه راایستی دی وی مړه نو د چا پلار خو به دې ته ټینګ شي او په ګډېدو شوی تاسو هغه قوم یې په دې مه نازېږئ چې جلسې ته رالو د ملا تقریر مو واورېدو دا ملا ځان له د پلار کور وران دی وی کنجرتوب نامه پې ولیمه کېدي په کوم شادي حال کې چې ښځې او نر یو ځای روټۍ خوري دا ولیمه ده وایي
دا ولیمه ده. نو زما عزیزانو مړی وشو، سیرې پې ما چوئ، تش کپن کې تاو کوي او دومره خلک خبر کوي چې قبر وکني او کوتي ته ورغورځوئ، وایه سپردم به تو مایه خیشرا، تو دانی حساب کم و بیشرا. خدای دروم سپارلو. ويكره إعلام الميت في الأسواق والمحلات إلا الأقرباء. د مړي خبر ګرځول، اخبارونو کې ورکول، بازارونو کې اعلانونه کول، دا حرام دي. دومره خلک به خبره چې یو کوته وکني او خپلوان به خبر کې چاراشي او جنازه وي. ایو مړی یو خپلوان ته په خوب کې وي چې به جنازه گر نه آئی به مزار خواهی آمد، که جنازه له میرا نغلی خیر ده خو قبر له خو میرا شکر. نو زما عزیزانو مړی او ژوندي ټول د شریعت مطابق کوي. علاوه ایمان وړئ او کني ایمان وړل ډېر ګران کار. پاتې شوه دا چې یو سړی لا اله الا الله محمد رسول الله ووایي او د لا اله الا الله چې کوم مقتضیات دي او د محمد رسول الله چې کوم مقتضیات دي دی په هغې روان نشي، دی به وبخلی شي. په تشه کلمه کلمه خو هر څوک وایي. د لا اله الا الله چې کوم مقتضیات دي او د محمد رسول الله چې کوم مقتضیات دي په هغې به روانېږي، الا به جنت ته ځې. جنتونه نشته. جنتونه کوم ځای دي؟ مونږ ته ګوره او جنت ته ګوره. د جنت د یوې کمرې پلنوالی به 80 میله. تا دلته ټوله ورځ یې سنبی په قصهخانې او په بازارونو په ډمتوبونو کې تېره کړې ده، او هلته چې دی صاحبه ته به تاله به هغه کمره میلاویږي او تاله به څه میلاویږي؟ تاله به هغه کمره میلاویږي؟ نه، نشته. او تاله به څه میلاویږي؟ تاله به هغه کمره میلاویږي؟ نه، نشته. حضرت عمر غوندې انسان به وی چې لالی ولا علیا، یا الله څه غواړم نه خو چې څه راته ونه وی. اوس مونږه ملا په قبر ودرېږي، دعا وکړئ چې الله ته واړه جنت ورکړي. هلته هغه دایره کې خو جناح صاحب ملو شوی که نه؟ دعا وکړئ چې خدای ته واړه جنت ورکړي. یو ملا ته مې وی خدای دې کور وران کا، اته جنت دي ټول، چې تا په 10 روپۍ دله ورکړه نو مونږ به کم خوازو. و 10 روپۍ سخات کې درکړې وې که نه، نو په هغې دې دله اته واړه جنت ورکړه نو مونږ به کم خوازو. دا ووایه چې خدایه 7 واړه جهنم ورکړي. ووایئ کلمه جنازې چې چا د مړو کړي لاس اوچت کوي. تا کړي دي؟
زم ته پاسه نه پاسه ودرېږه پاسه ودرېږه کړي دي جنازه تا د خدای او قرآن وایي چې په دې ځای کې به دې درد پیدا شو چې مړي ته به ولاړ وي اوئے په ایمان چې جنازې ته ودرېږې مولا درته اول نیت وښیي څلور تکبیره او دا امام او دا پلانې او دا پلانې او په دې ځای کې دې درد نه و پیدا چې خدایه دا زه چې ورته ولاړم مونږ ټول په جرګه راغلي یو الله تا ته ننواتې کوو چې دا بېګاله شپه ورته اسانه کړه نیت به دې دا کړی په جنازه کې قسم په خدای دې که نه مونږ دا نیت کوو او نه تاسو کوئ الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله السلام علیکم ورحمت الله السلام کینی دعا وکړئ چې خدایه ته واړه جنت ورکړي دا ټولې د خولې خبرې دي دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے دل سے چې زما زړه نه یې ویلي خدای ته انه علیم بذات صدور خو خدای دی که نه دی که نه دی ستا په سینه خدای عالم دی که نه دی عالم چې ستا زړه نه یې ویلي چې یا الله دی په بېګاله سوال جواب کې پاتې رامولې خدای په دې ړومبۍ شپه کې ورسره خصوصي مهرباني وکړې دا درد د حضرت عثمان په زړه کې و قبر له به چې راغی جړل به صحابه ورته وایي چې ته د جنت جهنم ذکر کېږي ته نه جاړې او چې قبر وګورې نو ته جاړې هغه ورته وایي وایي دې ځای ته ځکه جاړم سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخره ما د جناب محمد رسول الله ناورېدلی دي چې قبر د آخرت په منزلونو کې ړومبنی منزل دی که په دې ړومبنۍ پیشۍ کې د قبر پاتې رالی عمر له تباه شوې عمر له او که په دې ړومبۍ شپه کې کامیاب شوې نو عمر له کامیاب شو عمر تا ته به څه خیدې کوي ملایکې چې دوه درته راشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر به ورسره ورته به یې وښیي ورته به وایي ما كنت تقول فی حق هذا الرجل د دې سړي متعلق د دنیا کې څه خیال دی چې ورته وګوري نو نو بچره یاد کړی هم نه په ژوند کې او نه به د هغه چهره او د هغه بناوټ او د هغه حسن او د هغه زلفې او د هغه ننګي دا یې چېرې یاد کړي هم نه او نه یې اورېدلي دی به څه ورته وایي دی به ورته وایي چې ها ها لا ادري آی های زه خو الله که دا پېژنم دا نه پېژنم ملایکې به ورته نه پېژنې نه ړومبنی ګزار چې ملایکه ورکي د ده وای اواز به په مشرق او مغرب کې واورېدی شي ځکه چې څومره ګزار تیزي نو دومره هغه د وای اواز هم تیزي نو د ده اواز به په مشرق او مغرب کې واورېدی شي الا الجن والانس مگر بني آدم او جنات به نه اوري ځکه چې دوی به بیا مړی نه ښخوي نو دا د حضرت عثمان نه تپوس وکړئ بیا دا د حضرت عمر نه تپوس وکړئ چې وفات کېده ویل زما په مخ خاورې ومږئ خاورې مې په مخ واچوئ او قبر کې مې کېدئ چې الله لا خاک آلوده مخ لاړ شم چې رحم او کرم یې را باندې وشي دا عمر نه تپوس وکړئ
बमड़ीने वाला पगी दे गिरी दुई कड़े खुद जनाजे दर्द खुस्ताज लड़के न होकर ना मुला मुली दो बट के हम द अपोजिशन लीडर से पसर करे जमाजी जानो खबर डेरी दी ओस दरता दाइश क्रास शोरो को दास्ता दरब हजार दरमान वरन कमान दास्ता दरब हजार दरमान वरन कमान आशनाई बदप इन व आन वरन कमान कयो ज़लिम दे जुल्फ पलास की उजी कयो ज़लिम दे जुल्फ पलास की उजी यौ इख्तब दे पदरस जहान वरन कमान सो उनवी नमस्तास्तर के का खुदा कांदी सो उनवी नमस्तास्तर के का खुदा कांदी इज़राइल बतरह गिजान वरन कमान पर रहमान दास्ता दे शुंडो जाम हराम दे पर रहमान दास्ता दे शुंडो जाम हराम दे सो दखपलुवी नो जाम तावान वरन कमान अल्लाह अल्लाह कब कदर प कीमत बरल आसमान है खुद भी निमकड़ द खावरो बंदीवाने बेचारा आजिज़ वर बशी तुरतमला बेचारा आजिज़ वर बशी तुरतमला करुस्तम गुंदी दहर पालवाने कम जमान बमज़ग़े मात रेज मरेज प्रियुज़े कम जमान बमज़ग़े मात रेज मरेज प्रियुज़े सो बसोर प असद उमर तेज रवाने द अजल प नकारो बदि ताराज का द अजल प नकारो बदि ताराज का कद दृष्टि दुनिया राज कवि सुल्तान मुशर्रफ साहब मैं हूँ मोया द अजल प नकारो बदि ताराज का कद दृष्टि दुनिया राज कवि सुल्तान मुरसलान पैगंबरान मर्गी खामोश कर मुरसलान पैगंबरान मर्गी खामोश कर चीखले वे पसना दरब गोयाने दाद खामा यंदेखना दा कम दलीला दाद खामा यंदेखना दा कम दलीला चे अज़गी करे पतमा दरहाने काफिले चे यमीन शिमाल बेलीगी ए हाफिज़त बमल्द कम कारवाने कम खबरवाने क़यामत खबरदार डडली जोड़ी शी डडली बजोड़ी शी खी तरफ ता जन्नतियानो डाला और गस तरफ ता जहन्नमियानो डाला नो दे वही चे काफिले चे दे यमीन शिमाल बेलीगी ए हाफिज़त बमल्द कम कारवाने खुदा खबर चे मुंग चरता मुंग कम खरावान खबर ला दरशु दोस्तान दियो खानान दियो नवाबान दियो सेब माली खलक दे उदाला के खलक दे जनाजा उशवा मुला वलार दे तिलावत की दा खानान उदा सिकड़ी दा वली दे दा सिकड़ी दा दा खटू बुरा दी दा
په مړي چې خاورې اچي نو مالدا سے به پتا خاورې نه اچي ویله چې به خو زکام کېږي مې که نه بیا نن مونږ دې ته خوشحالېږو چې وزیر صاحب میں جنازے ترا لیڈر صاحب میں جنازے ترا آئی جی پی صاحب میں جنازے ترا خان میں جنازے ترا دا خانان چې جنازه کوي لږ دینه پس به په غور ورته ګوري په غور مونږ خو داسې دعا کوو که دی داسې کوي د غلام دین ته اشاره وکړي چې زما د دې دغه نه چې لاړې مړ نه خدای مرک کچې ورک شي کوي که نه کوي وایه په ایمان نه ټولو وایي دا چل کوي که نه نو چې په شپېته کاله کې ما پوه نه کړی شوې زما هغه نیکه به هم تاسو پوه نه کړي پوه شوې وایه د هغه چا نه چې جنازې له دې راشي او کټ ته دې ګوري او په سترګو کې اوښې راشي چې یا الله دا بېګاله شپه پې خصوصی مهربانیوں کا قربان دا دغه دعاګونه دا خلق چې زما زمړ شم کنه او زما جنازې ته دا خلق راغه په ایمان که دا خدای ما وبخي په ایمان ځکه چې د زړه نه نه یې کنه چرته تللی یاره مړی شو هغې ته تللی مړی ژوندی دی نو څه وکړي وایي داسې که نه مړی ژوندی دی نو څه وکړي خو چې دغه وخت کې دی مړی ژوندی وي وروستو نه دغسې کوئ خانه خراب بچو مړی ژوندی دی نو څه وکړي دا هغه د ریډیو خبرونه دي ریڈیو کے خزہ خبروں نہ ہوئی نو کشمیر کے مذاکرات بھی ہو گئے اور کشمیر بھی بات نیچے آ گئی اور کشمیر 550 پہ تک آلو شو کشمیر دے کشمیر دے کشمیر دے کشمیر کشمیر خو به فوج گٹھی فوج خودل تسیبہ پا ناچرگان دا په دې عادت شو کشمیر خو به هغه شی ګټي چې په جنگ بدر کې د روژې میاشت وه او صحابه روژه نیوه د شپې پېشمني کې سته د خوراک ونه یو کجوره په 2 کسه نیمه کړې وه یو کجوره نیمه یو صحابي وخوړه نیمه بل سباله روژه م ده او توری پلاس کی دی جہاد ہم کئی اللہ ور سره څه غیرت کو چې ښه تاسو په یو کجوره روژه ونیوه اسمان نه الله 15,000 ملایکې راواستوړي 15,000 ملایکې پاسونو سورې وي تورې په لاس کې وي د کافر سر به کټ کولو ابو جهل غوندې خنزیر سر ته کټ کو چې چا ور منډه کوله ملایکه به بیا نه ورته هغه ملایکې اوس د کابل په غرونو کې هم ناستې دي کوم امریکنی چې راشي ټرت هلته پروت ټرت هغه ملایکې په عراق کې هم ناستې دي فوجیان د امریکې تختې لګیا دی د عراق ځمکې نه زرګونو لکونو فوجیانو بغاوت وکړو چې دا خو مرګ لم فوج خو دې دې دپاره چې 24 घंटे به توره په لاس کې حاجي محمد امین دې خدای وبخي هغه به وایي چې تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي تسبیح په لاس
وای په جماعت کې کېناستل خو خوند کوي لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي کشمیر څه شی و یو مسلمان د لسو کافرو بس دی نن به د کشمیر نه چې نن به مونږه د ورک چې شو کم صدر و دغه هندوستان واجپایو ټیلټیز دا ټیلټیز به مونږ په کونه کې پړی اچولي وي او راوستی به مونږ نن مونږ د هندو د جواب نه یو د هندو د جواب دا ټول ګند د انګریزي چرګانو جوړ دا انګریزي چرګانو باندې عادت شو چا پې کراکول په سر کړو او چا خېټې غټې شوې صاحبه هغه ورځ مې یو لیدو دومره راننوتم ما داسې کړ مال دا د سویمه میاشت ده مال دا د سویمه میاشت ده ویل چپ شه ورک شه مغه ګنده خبرې کې کېناستو په کورتۍ کې خبره وره د انګریزي چرګانو کار کړه او چې خوري یې دوی که نه دا خوراک تاسو نه دی ما لیدلی دی زلزله ښه ده که نه چې ورک شئ ټول بله شپه خدای راوسته خو بس بیا بچ شوئ د اسمان ارادې درته ښې نه دي تھرو آؤٹ پاکستان واوره چې د پاکستان تا د الله ارادې ګورې ښې نه ښکاري 1000 ماشومان ابل اورس په کابل کې د یخنۍ نه مړه شوي 1000 ماشومان دلته په خلکو کوټې راوغورځېدې د ښځو خپې ماتې شوې 3 لکه خلک د سمندر طوفان وړي دي او ملبو لاندې چې تر اوسه پراته دي هغه لا پاتې دي مونږ دوی پسې خوشحالۍ مونږه امدادی فنڈ تیار ہو گیا اور فلانی جگہ پہنچ گیا ستا په امداد د خدای تندر راوغورځئ چې زما زوی مړ شي زما لور مړه شي زما پلار مړ شي زه مړ شم ستا امداد دی الله ستا په کفنو لګوي که تاسو خوشحالېږئ په امداد باندې امدادونه سئ الله ته رجوع شئ الله ته رجوع شئ کني د اسمان ارادې درته ښې نه ښکاري د سمندر منځ لیدل او سوونه فوټه سمندر اوچتېدل او بیا پې راوړېدل دا څه د ټوکو خبره وه دا خو ورشئ هغه وګورئ چې په چا راغلی و او څوک یې یوړه دغسې به د شپې پراته یئ او یو پړک بشي او پړک کې به پته نه لګي چې کوم خوا یې وړئ الله ته رجوع شئ نن د دنیا په دولت او د دنیا په پیسو دا تبلیغ والا چې د چا جماعت ته لاړ شي نو ډېر ما ته وایي یاره څه وکړو تبلیغیان راغلي دي او بس خو په غم اخته یو کور دې وران شه تبلیغیان خو چا نه روټۍ نه غواړي چا نه اوبه نه غواړي چا نه کټ نه غواړي چا نه پوزې نه غواړي چا نه چرګان نه غواړي خپله کټوی پخوي او بله ورځ یې زمونږ جومات ته د چین 2 کسه راغلي په وفد کې د چین نو یې ما ته راوسته ما خو دا خپې خوږېږي جومات ته تللی نه شومه چې ما ته یې راوسته ځوانان هلکان
د چینی ژبې ترجمانان ورسره وو. ما ته وایي چینیان په خپله ژبه کې چې مولانا صاحب ته ووایه چې زمونږ څومره عمر تیر شو مونږ داسې خوند د زندګۍ نه دی لیدلی لکه په دې تبلیغ کې مې چې ولید. چینیان، امریکنیان مال راضي مسلمانان شوي، انګریزان مسلمان شوي. پروسه کال یو دومره ګیری وه راغی ویل زه انګریز یم پادري وم مسلمان شوی. ستا تعریف ما په لندن کې اورېدلی و، ستا سلام له راغلی یم، خیر کوه ما هم پې اوس کړه. ډېر ساعت نه یاره داسې خبرې وکړې که نه چې زه درته څه وکړم، داسې خبرې وکړې. ما ته څه شي مسلمان کړې په دې مې پوه ویل زه دې مسلمان کړم چې زمونږ پادریانو په تورات کې یو تخریب کړی دی او بی بی مریم ته د خدای ښځه ویلي دي او عیسی علیه السلام ته د خدای زوی ویلي دي. ویل ما ته زړه کې یو سوچ راغی دې ټکي زه مسلمان کړم. زړه کې دا سوچ راغی چې مونږه چې ښځه وکړو یو بچی موشي بیا نور نه کېږي بیا بله ښځه نورو بچو دپاره کوو. نو الله د دومره لوی شان سره هم په یو ځای اکتفا وکړه په کالو چې بله بیبي مریم هم کړی وی که ویل دماغو ته مې دې خبرې اپیل وکړو او فوراً اسلامک سنټر ته لاړم او هلته مې ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله. انګریزان نن د مولانا الیاس رحمت الله علیه تاریخ وګورئ. زمونږ د دې مولیانو په دې دغو مه کېږئ. مونږ مولیانو به دا وي چې د دریای دجله په غاړه چې سپی د تندې مړ شي الله پاک حضرت عمر ویلې چې ما نه به یې تپوس کوي. نن د دریای دجله په غاړه باندې بني آدم د تندې مري او مونږ دلته مونږ وایي سمونه کیتے نہیں کچھ سپی د تندې مړ شي الله به تپوس زمونږ نه کوي. اوس بني آدم د لوږې مړه کېږي، اوړه ګران، بجلی ګرانه، سوی ګیس ګران او د شاهانو بنگله مفت، گاډ مفت، بجلی مفت، टेलीफोन मुफ्त, एयर कंडीशनिंग मुफ्त, तनख्वाहगाने मुफ्त, दगम मुफ्त. څومره چې غواړې بنګلې له به درځي هر څه مفت. زه د شپې سوی ګیس هیټر ته نشم کېناستی 10,000 بل 12,000 بل. ارمان دی نو داسې وس به مې په لاس کې را نه شي چې 2 کروڑه به دا سرکرده الالوم اول مشرف الالوم به 2 کروڑه چې 2 کروڑه حلال کم نو دا 12 کروڑه به ایله د سړي زامن شي. اوس چپ شاهان دیکھو وګورئ هلکه څه بلا در باندې زلزله راغله هلکه وخت لږ دی خاموشي ډېر وخت کم دی کېنئ زه بس کومه بیا د 5,000 نه گنجه چې خدای ورکړی دی د پاکستان کوم گنجه نواز شریف نه ټولو
انجینرانو باسا جونیئر کلرکانو باسا ریټایر جوړولې څه موټر وې د پاکستان ته د موټر وې ډېر ضرورت و او که غریبو ته د روټۍ ډېر ضرورت دی د موټر وې ډېر ضرورت و بیا امریکې ته روانو په جاز کې خپلې دوړندوړی ته ډبل بیډ اچولی ویله کله کله آرام کوي امریکې ته خو 14 घंटे لګي په جاز کې ڈبل بیڈ په جازونو کې ځان ته اچوي اوس وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی و چراغوں سے ہے روشن تا کر دے د نعمتونو زینی او زده زما بچت یعنی یو ماشومان په دې سرکونو وګورئ کوپره دومره دومره ټوکړي کړي او دومره ماشوم وي او هغه به په انا دودوانې په روپۍ وطانې دا خرڅوي او بېګاله پې روټۍ ماشومان وګورئ د پلاستیک بوجۍ په اوږه کړي او په دوکانونو ګرځي کاغذونه ټولوي کاغذونه او په خپو یې په دې ګرمۍ کې چپلې نه وي دې قوم ته به خدای ښه ورځ ښیي دې ملک ته به الله یو سړي که یو په یو محله کې یا په یو کلي کې نهره ورځ تېره کړه الله به دا ټوله محله په جهنم کې اچوي نن په مونږ په مالیې کې دا تپوس کوو چا سره چې بېګاله څوک وږي شپه تېره نه کړي دا هم چېرې کړی زما عزیزانو واورئ په کلاو غوږونو واورئ غریبان یئ په خدای ته رجوع شئ په خدای مې دې قسمي پوی بم نه روټۍ به تا پسې منډې وهي پوی بم نه او روټۍ به تا پسې راځي خدای ته رجوع شئ شکلونه ټیک کئ ګیرې پرېږدئ جوماتونو ته په کومه شپه چې د زلزلې اواز شوی و په جوماتونو کې ځای نه بار په کوڅو کې خلک ولاړ لمانځه ته یا الله توبه یا الله توبه یا الله توبه دا خالی اواز شوی دی او چې څه وخت کې د اسرافیل شپېلی وغږېږي په هغه وخت کې به څه کوې چې څه وخت کې مړه پرېږده په آرام پرېږده بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں اس لیے تصویر جانان ہم نے کھچوائی نہیں د بجلیګر مولا فوټو وباسه په خدای دې بیخ د بجلیګر وباسي چې په دې قوم کې پیدا دی زه وایم په خدای قسم په خدای قسم چې د بجلیګر مولا نه زه سپی م ښه ګڼم سپی ولې سپی سره به د خپل عمل حساب نه کیږي او بجلیګر سره به د خپل عمل حساب کیږي مانه سپی هم ښه دی فوټوانو نه څه جوړېږي نن ټول ملک عزیزانو بتخانه ده زه بیمار وم څوک به تپوس ته راغی کوټه کې به پروت وم نو یو داسې اخوا دېخوا دیوالونو ته کتل مالې څه ګورې ویل ټي وي نشته یاره یو بل قسم غوسه راغله داسې غوسه راغله چې ما کنځلې خولې ته راغلې خو مال بیماری تپوس ته راغلی دی غږ مې ونه ټي وي نن بله بلا راوتې ده هغه ګول غوندې سی ډي دی که ټي ډي دی هغه بلا راوتې ده صاحب په کورونو کې ټلیفون نیټورکونه دي ټلیفون دی چې ته نه یې خو ستا ښځه به اوچتوي که نه هلو څوک خبرې کوئ فلاني خان شته
نه هغې خو تشریف بار وړی دی چاته زه ټلیفون وکړم ښځه راته میلم شي ټلیفون د ښځې چې څنګه مخ عورت دی مخ داسې د ښځې اواز هم عورت دی د ښځې اواز به هم پردی سړی نه اوري نن هر کور مونږ سره مخامخ اوسېږي او دغه دی په کوڅه کې کرښې خرڅوي څه خرڅوي کرښې خرڅوي دی که نه هلکه ما ته یې مخامخ کور دی هغه ورځې دومره ټي وي کور ته ننایسته دومره او هغه کیبل چې لګولی دی نو ما نه یې مخامخ نه دی دیوال په شا یې راته وکړی دی ځکه چې ما ته مخامخ هغه بیا دوکاندارانو لم ورکړی او خرڅوي په کوڅه کې کور او د هغه په قبر به مونږ وایو چې خدایه ته واړه جنت ته مونږ سره یو اړیپور جیل کې یو سړی و خدای دې وبخي جلیعه خان هغه به وی چې لاندې د سرو ګلونو باغ د قلم بیدي د اور لاندې د سرو ګلونو باغ د قلم بیدي د اور پټال د مینې خطې دلی یم تپوس مه کوه ډېرو بسکلي وي خو مه وایه زما د سکلو ډېرو بسکلي وي خو مه وایه زما د سکلو قاتل ته دومره خندېدلی یم تپوس مه کوه دا دغه اشعار ما ته وی چې مولانا صاحب زه چې مړ شم که نه چې د دې اشنغر مولیانو ته مې پرېنږدي ما ویلې ولې ویلې بد مې ورپسې ډېر ویلي دي اوسې نه چې په تخته چېرته ګوته رانې نو د خدای شان ته وګوره ویل ما ته لمبه وه چې زه مړ شم راشه چې مړو زه په پاړه چنار کې وم نو ته خبر شوی نه وم بیا دعا ته ورغلم او داسې طبیعتي سړی و چې چرګ به چا وله راوړي و د کلي نه اختر را روانو وړوکې اختر زمونږ روجه په جیل کې وه په دې جیلونو میلونو مونږ نه شي یارولی اسی تواڈے ٹوی چنگن مارنے والے ہیں نو چرګانې وله راوړي نو هغه یو چرګ بانګونه وي چې بانګونه یې وي نو دی به د شپې خوب ته نه پرېښود چې خوب ته یې نه پرېښود نو هغه څه چلې کړی دی چې چرګ له کونه غوړه کړې ده سهار زه د هغې بارک ته به ورتلم هغه غسلخانه لږه ښه وه پکې لمبل برکه مړم کړم ظالمانو پاک دل ژوند درکړي د مشرب مړ کې نو سهار چې زه ورغلم نو چرګ داسې چل کوي بانګ نه شي ویلی چې بانګ نه شي ویلی نو ما غلام بلور ته ویلې چې هلکه دا چرګ حلال کوي که نه دا خو بیمار دی بانګ نه شي ویلی هغې په خندا شوه په ځمکه را پرېوته ویلې دا بیمار نه دی جنیا خان والا د شپې تیل په کونه مګلي نو زور چې وکړي وروسته یې باد وځي نو ما جلیا خان ته ویل چې دا دې څه کړي دي ویل دا خدای بې تباه کړه ټوله شپه بانګونه وایي د خوبه یې وایي بیا را سره بار په چمن کې ناست و د هلکانو به والیبال کول ما ته وی دا مولام پوی کا مونږ هلته د هلکانو تماشه کوو دی مازدیګر راته ودرېږي په بانګونو شروع شي وی دیم پوی کا نو دا خبره خو ټول مونږ 400 کسان د اړیپور جیل کې ما دې په ارام کښېنه سړیتوب زده که اوس ملا سره څه چل ویلې ته به یې وګورې تیلو بوتل یې پټ په ترخ کې راوړی او چې مازدیګر هغه په بانګ ودرېدو ده ورته بوتل مخکې کېښود چې هغه داسې بوتل ته وکته منډه یې کړه هلکه څه چالو شو استاد
طبیعت کې خراب شو وینا تیلو بوتل نه ګورې چر کار ما سره هم کوي تاسو سره د چرګ کار په کار دی د چرګ کار اله به د سړي دامن کېږو مونږه وای چې بلبلې پکې نوي بوستان سکړما چې بلبلې پکې نوي بوستان سکړم بے میوې بسر وقد خرامان سکړما چې علاج مې د مرض کولې نشي چې علاج مې د مرض کولې نشي افلاطون غوندې حکیم د یونان سکړما نن سبابا تی خالی منگولی درمو که بادشاہی دا اورنگزیب او شاہ جان سکڑما دا گناہ دریاب لاؤ کڑم لویا خدایا دا گناہ دریاب لاؤ کم لویا خدایا ز رحمان با دا معاشر پا میدان سکڑما زړه مې بیلوت ستا په مینه محبت کې وای دا پښتنه خو ابو هريره نه کوي کنه لس ورځې ابو هريره روټۍ نه ده خوړلې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ناست ابو هريره رسول الله ته پته ولګېده چې د لس ورځې اوس روټۍ نه ده نو ورته ابو هريره تا لس ورځې روټۍ نه ده خوړلې ما ته وایې نه نو ابو هريره ورته څه وایي چې سترګې راواړوه خمارې سترګې راواړوه خمارې زه دې رسا د زړه په سر ویشتلی یمه زړه مې سوری وینې تې ساسي زړه مې سوری وینې تې ساسي د بېلتانه خامار په زړه خوړلی یمه زړه مې پشمار څلور ټوکړې شو زړه مې پشمار څلور ټوکړې شو هر یو ټوکړه د بېلتانه نارې وهینا یا رسول الله یو ورځ بیا په دې لار راشه یو ځلې بیا په دې لار راشه په پخوانو پلونو دې پرېوته ګردونه ابو هريره ورته وایي یا رسول الله په خدای مې دې قسمي چې سترګې مې ستا په کتو مړې دي او زړه مې ستا په خبرو موړ دی والله که په لس ورځې کې زه پوهېږم هم چې ما څه نه دي خوړلي عشق دې ته وایي د جمعې ورځ ده بله یو مزیدار ټکی واورئ میں گڑی دیکھو تو خطرہ ہم جاتے ہیں چپ کر یو بلا مزیدار خبر ہو د جمعه ورځ ده رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجا چوری د پیغمبر نقشه چې ده ا د مشرانو صحابانو نه ده منقوله هغه د صغار صحابانو منقوله د وړوکو هلکانو نو د صحابو اسې داسې نظر اوچت شو نو د حضور سترګې تورې دي ورته وایي ارے جانا چې بد کر دی بلا اندر بلا کر دی ارے جانا چې بد کر دی بلا اندر بلا کر دی یکے چشمے سیاداری دیگر سرما دروں کر دی اے محبوبہ بد د پاسه بد کې یو د اسې سترګې تورې دي او یو د لانن پکې رانجمه چوي نو زما عزیزانو زما باس مدني صاحب سره ما وعده کړې وه چې په معراج به باس مو خو زمونږ د عملونو زه په ګډو وډو سر کړم د عملونو
او د معراج باس با کجوندیو او خدای په خیر خیریت هغه وخت راوستو او زمونږ دا مرګریم خدای ژوندي لري آمین چې دا د اسلام نامه په ټول پېښور کې الله د دوی په برکت هغه دا دې خدای ژوندي لري نو زما عزیزانو مخې کال له به که ژوندی ومه نو د معراج باس درته کوم څو کده وې 2 میاشتې بعد بار وفات کې قصخانه کې به قصخانه کې به بیا په معراج باس کو خو یو مزیدار خبره وره مزیدار خبره واوري مزیدار خبره وره زړه د الله کور کوي زړه څه کوي الله کور عشق همیشه حسن سره کوي خسته سره د شه د سړي خوښيږي بدرنګ نه خوښيږي کنه که خوښيږي نو الله وای زمانہ زیات خسته څوک دی 24 घंटे په الله مین شي په خدای قسم پوي بم نه او په خوب کې به الله درته جل کوي دعا وکړئ اللهم احسننا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك یا الله د خپل حبيب په خاطر یا الله د جناب محمد رسول الله په خاطر خدای په دې زموږ ملک الله هغه نظام راولې چې کوم تا په درویش کاله کې په محمد رسول الله نازل کړي خدای پاغه کې چې څوک رکاوټي الله ورمه کې مات دعا وکړي چې الله هغه ملائکه چې کوم د بدر د کابل په غرونو کې ناست دي الله د طالبانو امداد وکړي دعا وکړي چې الله د امریکای غرور مات یا الله هغه عراق چې حسین او حسن او اهل بیت رسول په پراته دي خدای د هغه عراق لاج وساته امين یا الله د هغه ځمکه لاج وساته چې په کوم باندې شیخ عبدالقادر جیلانی پروت دی په کوم باندې امام ابو حنیفه پروت دی په کوم باندې د حسنین ویني پرتی دي اے الله دا غزمه کې لاج وساته الله امریکا د روس په شان ټوکړي ټوکړي او د اسلام بول په ټوله دنیا باندې بالا دعا وکړي چې دا د جلسې انتظامات چې زمونږ د مرګري کال په کال کوي دعا ورته وکړي چې الله دوی لا داسې ورځ ورکړي چې دی په خوشحالي خدای شه پاک دعا وکړي چې خدای ډېر عمر ورکړي خدای په کور کې دغه خاندان پیدا کړي لکه دا چې دی دعا وکړي چې الله تاسو ټول څومره چې راغلي یې خدای درته هدایت د نیکۍ الله پاک دې هغه کارونه درنوالي چې تاسو په آخرت او دنیا دواړه خکېږي د ظالمانو نه مفسدانو نه اشرارو نه کفارو نه په خپل امن کې وساتي خدای پاکستان راته د اسلام ډیپو ہے خدای پاکستان راته د اسلام ډیپو ہے خدای پاکستان زمونږ ملک دی یا الله زمونږ په ملک کې هغه کتاب نافذ کې چې کوم کتاب تا په درویش کاله کې خپل محبوب ترا لګلی د پاکستان قانون قرآن کې او د لارډ میکال قانون لندن ته رخصت کې انت ولینا فی الدنیا والآخرة هغه د پاره دعا وکړي والد صاحب دعا وکړي د دې والد صاحب وفات شوی ټول مړو ته دعا وکړي یا الله ټول مړي د اسلام وبخښي یا الله نن چې څومره بڑی خدای بیګاله شپه په اسانه کړي خدای